د سونو پښتونخوا سره زه اسدالرزاق زینن موجود یم په کوهاټ کې. بالکل قدرمنو اوریدونکو لکه یو طرف ته مو وګورو نو د انټرنیټ کوم دی دا یو ګلوبل ویلیج دی، په دې کوم دی ټوله دنیا په کنیکټ کړي دی. او بیا ورکې خاص کر زه به دا بیان چې سوشل میډیا کوم دی یو ډېر اهم کردار دی، ولې چې دې سره کوم دی موږ ته د مختلفو ملکونو نه انفارمیشن په لږ ټایم کې ملویږي او موږ د ټولې دنیا سره کوم دی کنیکټ کړي یو. نو که بل طرف ته مو وګورو په دې مو علاقې خاص کر په پاکستان کې نو دې ځای کوم دی د سوشل میډیا کوم دی استعمال نیگیټیو طرف ته روان دی، ولې چې په هغه کې فیک نیوز سوشل په دې باندې شیر کېږي او خلک هم د اعتماد کوي دې باندې. نو دغه شان د دې نقصانات هم ډېر زیات دي او په دې په باره کې موږ د کوهاټ یونیورسټي کې او همدغه شان د نور مختلفو خلکو نه کوم دی رایې واخیستې. نو راځئ موږ سره اوسئ زه هغو دې په باره کې څه وایي. د دې سوشل میډیا د یوز د استعمال حوالې سره به زه دا وایم چې کله دا زموږ په استعمال کې د سوشل میډیا راله د سوشل میډیا خو ډېره ښه شیز دی، خو لکه موږ ته د دې د استعمال پته نشته. نو د سوشل میډیا راتلو نه پس هم هغه د حجرې جومات خبرې موږ په سوشل میډیا باندې کوو. یو ایشو یا یو انسیډنټ شوی نه وي او د هغې یو غلط پکچر چې کوم دی هغه معاشرې ته پورټری شي، خلک ایکسپلویټ هم شي، خلک ډسکریج هم شي، په معاشره کې بېچیني هم پیلاو شي. او بل دا د مونږ مذهبي معاشرتي او اخلاقي چې کوم دی نو یو فرض دی چې مونږ د داسې غلطو او د چې کوم مس انفارمیشن یا غلط انفارمیشن لوډ کیږي په سوشل میډیا باندې چې د دې مونږ تدارک وکړو، مخنیوی وکړو. لکه تاسو ته چې څوک څه خبره راوړي نو تاسو تحقیق کوئ. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمی کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ کسی شخص کی جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچائے. کہ کچھ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ کچھ فیک نیوز اور کچھ غیر مصدقہ اور ان انویسٹیگیٹڈ نیوز چلا رہے ہیں. سب سے گزارش ہے کہ اس قسم کے خبروں سے اجتناب کریں. غلط خبریں پھیلانا گناہ بھی ہے اور اس کے سماجی اور معاشرتی اور معاشی غلط امپیکٹ ہو رہے ہیں. تو اسی لیے جو بھی خبر ہو اس کو مصدقہ خبر کو پھیلانے کی کوشش کریں. دا فیک نیوز چې دی د هغې ډېر زیات خلک شیر کوي بغیر تصدیق نه چې دی هغه ډېرې ویډیوز دي، ډېر داسې رپورټونه دي، دې نه علاوه ډېر میسیجز دي چې د هغې پرې نه تصدیق نه شوی او هغې وجې نه په معاشرې کې فساد پیدا کیږي، هغې نه سماجی لسانی او ورسره نور پرابلمز نه جوړیږي. د دې مثبت اثرات څه دي یا د دې مثبت استعمال څه شی ده او د دې منفي اثرات یا منفي استعمال څه شی ده. نو د ډیر خلک داسې دي چې کوم په خپل ارد ګرد ماحول کې ګورو چې هغه اکثر د دې یو منفي استعمال طرف له د هغو رجحان ده. نو زه به دا ریکمنډ کوم چې ضروري خبره ده چې منفي استعمال نه ده پکار، هغه که په هر لیول ده. او هغه نفرت انګیز خبرې کو ته په سوشل میډیا باندې شیر کړي، بیا د دوو قبیلو په منځ کې ورانه ده، بیا د قومونو په منځ کې ورانه ده، دوه سیکټ چې کوم دي یا اهل تشیع اهل سنت په منځ کې ورانه ده. په قانوني توګه باندې هم زه به دا یامه چې د دې په حوالې سره ډېر چې کوم دی نو افیکټیو قوانین جوړ شوي دي. او که فرض که څوک بیا په دغسې میسیجونو کې په دغسې انفارمیشنز پیلاوېدو کې ملوث وي نو د هغوی خلاف چې کوم دی نو ښه برابر قانوني چارهجویي هم کیدی شي. پورا په پاکستان کې هغې نه افراتفري پیلاو کیږي او یو ډېر بدنظمي پیلاو کیږي او د معاشرې چې کوم سموتنس ته هغه ایک بگاڑ رسی. تمام سے گزارش ہے کہ اس قسم کے باتوں پر نہ عمل کریں اور نہ ان کو سننے کی کوشش کریں. اور اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم اپنے ضلع کے اور ڈویژن کو ایک پرامن ضلع اور ڈویژن بنا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.